الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العظیم دا سورہ رحمان شروع کو دتا رحمان نم کی خودے شو دار مہربان بادشاہ پنمونو کی یو نم رحمانم دے او دا بالکل ابتدا کے راگلے دے نو دار آواگستے شو دی صورتا نم کی خودے شو دی صورت نم بدا قرآن پا صورتونو کی سورہ رحمان بانی با دے نامداری او مدنی دینو دا ہجرت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رستو نازل شوئے او دقا وجدا چل دی احداب اگا تشریعی احکام دی او دا اگا تشریعی احکام دا دے چھ اللہ تعالی گن نعمتونا خپل بندگانو باندې ذکر کړي ګڼ نعمتونه او دارنګي بشمار دلائل خپل توحید باندې وایي نو په دې وجه باندې دا سورۃ د مدنی سورتونو سره ټلې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې چې به اندازې مهربان او زیات مهربان دی الرحمن الله الرحمن اللہ رحمان دے دا د کفارو دا آغی خبر جواب دے چھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ یادو و رحمان بیم یادو نو کفارو ویلی چھے دے منگا دوائی چی گن خدایان مدا کردے چرا پخپل باندی کلا رحمان ویو کلا چکم نے رحیم ویو کلا اللہ وائی نو داغی جواب قرآن بلزیو کو چی دا اللہ دا پارا بے شمار نمون دی فکم نم بانی چی تاسو را بلی فلہ الاسماء الحسنى دا اللہ دا پارا گر نمون دی او دا چکل نبی علیہ السلام دعوت ورکا گوی تا او دا رحمان لفظ پکر آگے ناگی ویل چی مر رحمانو دا رحمان سدے منخو رحمان نپی جنو الا رحمان الیمامہ مگر په یمامه کې چې حکم سړی پیدا شو د پیغمبري دعوی کړ نو هغه ته هم خلکو رحمان رحمان ویا که یو پیژنو بل خو موږ نه پیژنو نو قرآن داغې جواب وکړو چې الرحمن الله الرحمن الله بے اندازې مهربان ذات دی او داغه د رحمت دا کرشمی دی چې علم القرآن تعلیم د قرآنی ورکړی دی تعلیم د قرآنی ورکړی دی د حفظ په ذریعہ باندې او د فهم او تدبر په ذریعہ باندې چې د دې قرآن الفاظ به هم خلق یادوي د دې قرآن معنی به هم یادوي د دې مضامین به هم یادوي د دې هغه پس منظر به هم یادوي او د دې احکام به هم یادوي علم القرآن خلق الانسان او دې رحمان بادشاہ انسان پیدا کړی دی د انسان نه مراد جنس انسان دی او دا تعلیم د قرآنی د انسان په پیدائش باندې مقدم کو دا د انتہائی اہمیت طرف ته اشاره ده چې د قرآن تعلیم انتہائی اہم دی بلکہ بغیر د قرآنی تعلیماتو نه یو سړی خپل قبله هم نشي درستولی یو سړی پورا مسلمان هم نشي سازیدلی او بیا اللہ انسان پیدا کر د انسان نه مراد جنس انسان دی
علمه البیان او الله انسان ته تعلیم د خبرو ورکو چې تبا د ما فی الضمیر چې ستاړه کې سدي داغه تعبیر به څنګه کوي نو هغه چلم ورته وخوده دلته د بیان نه مراد دغه نطق دی او الشمس والقمر بحسبان نه پیدا کړی دی الله انور او سپومۍ بحسبان معنا دا ده چې تجریان بحسبان چلیږي دا دواړه په خپل خپل محور کې شمس په خپل فلک کې تاویږي او په خپل محور کې تاویږي او قمر په خپل محور کې تاویږي او دا حسبان دا د حساب نه دی یعنی باقاعده دا د الله تعالی د حساب او کتاب مطابق په خپل خپل محور کې دا تاویږي والنجم والشجر يسجدان والنجم استوري چې دي او والشجر اونې دوم الله تعالی تابع کړي دي يسجدان دوی سجدي لګي الله ته ستوري م الله ته سجدي لګي او ونی م الله تعالی ته سجدي لګي ټول الله ته سجدي لګي دا صحابه مفسرینو کې بعضو د نجم ترجمه اون کړي دي ستوره کړي او بعضی مشرانو صحابو کې د نجم ترجمه هغه ونه کړي دي چې سټه نه یعنی کومه ونه چې سټه لري هغه ته شجر وای او کومه ونه چې سټه نه لري نو هغه ته نجم وای لکه دا سونه تلکاریان چې تاسو کوي دې سټه نشته داسې چې هغه ونه شي او هغه داګې نګینه ونه ساده شي دا معنا مشته دی خو دلته مراد د نجم نستوري دی نستوري او دغه چې کوم دی دا ونی دا الله تعالی ته سجدي کوي دا عرشي د سجدي ځان له یو طریقه د ځان له دو انسان دغه سجده لګئی چې دا خپل تندې راوالي او الله تعالی دې په ځمکه باندې دا سجده ده د ستوري سجده دا ده چې الله د د لپاره کم محور مقرر کړی دی کم فلک مقرر کړی دی دې پای کې لګیا دی چکرې وهي دا د سجده ده داونی چې الله تعالی پیدا کړی دي نو دیونو ته دا ونی به پانی کوي خلکو له به سورې ورکوي دا ونی به میوې کوي هغه میوې به خلک خوري دا پانی نیول او دغه میوې نیول او غټول او پخول دا د هغې سجده ده یعنی معنا دا ده چې دا ستوري او ونیم د الله مطیع او تابعداري نو دغه تابعدارۍ نه تعبیر په سجدې سره شوی والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها او اسمان پورته کړی دی الله دې لرا اسماني پورته کړی دی یعنی اسماني پورته ساس کړی دی او ووضع الميزان او وخدا تل لرا الله تعالی تل مقرر کړی دا حکم یې کړی دی چې تاسو تلې استعمال کوئ ځکه چې په تله باندې یو سړي ته حق به خپل پوره میلاویږي خپل حق پوره به ورته میلاویږي او دا به ورته په څه باندې میلاویږي دا به ورته په میزان باندې میلاویږي ته چې د بل نه حق ځان ته حسابوي یا هغه له حق ورکوي نو د هغې دپاره میزان مقرر شوی دی په تله باندې به یې وتلې نو دا غم به خلاص شي چې ما ته خو بیا څه دانه نه یې راوړېدلي یا زما خو ورته نه یې وړېدلي او بیا الله وفرمایل الله تطغوا فی المیزان تاسو زیاتې مه کوئ په توره کې په تله کې د زیاتي معنا دا ده چې ته د یو سړي نه د دړۍ په ځای باندې پنځه سیرالي
او یا دړی په ځای باندې پنځه کم دړی ورکې پاو کم دړی ورکې دا سرکشي دا او زیاتې دی په میزان کې واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان او الله فرمایل تاسو قائم کئ تول لرا سیده کئ تور لرا بالقسط په انصاف سره چې تول کې نو په انصاف باندې بکې او ولا تخسروا الميزان کمې مکوي په تله کې هلته ولا تطغوا زیاتې بم نه کې پکې او چې بل ته تلی نو ولا تخسروا الميزان کمې بم په تله کې نه کې والارض وضعها للانعام زمکه چې دا وضعها ایښې ده دی الله د پاره د خلکو دا الله د خلکو د پاره د ځمکې بنیاد ایښی دی چې په دې ځمکه به اوسیږي په دې ځمکه به بودباش کوي او په دې ځمکه د پاسه به ځان له رزق پیدا کوي او چې مړ شي نو په دې ځمکه کې به لاندې ږدي بل ځای به راشي کفاتا احیاء و امواتا دا ځمکه کافي ده د انسانانو دپاره احیاء و امواتا د ژوندو دپاره هم کافي ده او د مړو دپاره هم کافي ده ژوندي پرې شا باندې اوسیږي او مړې پرې خېټه کې خلک دي بس ډېر باطل پرس خلک د قرآن د آیاتونو نه ځان له مطلبونه راوباسي داسې خلک هم تیر شوی وو چې والارض وضعها للانام الله ځمکه د خلکو لپاره ایښې ده نو بیا څنګه ستا پکې شته او زما پکې نشته دا هم د کمونسټانو یو دلیل به پیش کوو په دې باندې نو موږ وایو چې دا ځمکه الله د انسانانو لپاره واقع ایښې ده خدا راته وایي چې دا تقسیم چا کړی دی دا تقسیم خو الله کړی دی او دا تقسیم علی التفاوت کړی دی او ځکه چې الله دنیا آباد ساتل غواړي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا نو دا هم د پاکستان پر ابتدا کې به دا خبرې ډېرې چغې به والې کېدلې او دا دلایل به خلکو ویلو فیها فاکهة والنخل ذات الاکمام او په دې ځمکه کې فاکهة میوې دي په دې کې میوې دي او والنخل کجوري دي ذات الاکمام خاوندانې د وږو او خوشه غوندې چې راوباسي هغې ته اکمام وایي چې هغه کله اوچوي نو د هغې نه هغه د وږي یا دغه راښکاره شي والحب ذو العصف والریحان او دارنګي په دې ځمکه کې دانی دي د خوراک غنم دي وربشي دي جوار دي وریجې دي دا دالونه دي قسمه قسمه دا ټولې حبي دي او ذو العصف داسې دانې چې خاوندانې د بوسو دي د چلکي دي ته چې غنمو کرې نو دانې ته خمبې ته واچې او بوس یا په کمره کې کېرو یا یې بوساړه کې او ټول کال ستا غوا او میخه خوري نو د عصب نه مراد دغه چلکه ده جوار چې اورېبي نو وږي ترې راوړې هغې نه ځان له دانې سازې کې لیکن ټاټې په مال باندې نه خوري دا نو عصب اصل کې بوس معنا هم ده طبن او هغه شی چې د فصل نه زیاتې کېږي د انسانانو نه دغې ته دغه پالتو شي ته د مال چاره وایي او عصب ورته وایي والریحان او په دې ځمکه کې ګلان هم دي د ریحان نه مراد هر هغه بوټی دی چې هغه خوشبویي کوي نو دا دې لاندې ګلاب هر قسم ګلاب هم راځي هغې هم بوی کوي که او دغه ریحان ته هم راځي چې دا کم تاسو عام طور سره موږ په پښتو کې کشمالی ورته وایو نو دغه هم ته راځي خو دې نه مراد هر هغه خوشبو یا بوټی مراد دی چې هغه نه خوشبویي راځي اوس
الله تعالی د نعمتونو یو پرست ذکر کو نو چې دا پرست ذکر کو نو اوس الله فرمایي فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کم یو د نعمتونو د پروردگار تاسو د دواړو تکذبان تاسو د دروغو نسبت ورته کوئ دا یو ټکی دی او دا یو ډېر ځله ذکر شوی نو زه د دې آیات تشریح ته کوم بیا نه کوم ښه ورته ګورئ د فبأي معنا دا د په کم یو باندې بس هر یو ځای کې دغه ترجمه او اعلی جمع د الیون دا یا د الیون دا په معنا د نعمت باندې راځي جمع ده او رب مصلح او پیدا کوونکی ته وایي کوما ضمیر دی دا کوما چې دی دا ضمیر دی نو پیریانو انسانانو دواړو ته الله تعالی وایي فبأي آلاء ربكما او تکذبانم تسنیه ده کذب وایي چاته دروغو نسبت ته کول نو معنا دا شوه فبأي آلاء ربكما فکم یو د نعمتونو د پروردگار ستاسو د دواړو باندې تکذبان تاسو هغې ته نسبت د دروغو کوئ چې دا نعمت موږ له الله نه دی راکړی کوم یو نعمت باندې تاسو یې ګوته کېدئ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار پیدا کړی دی الله انسان لرا د انسان نه مراد انسانی اول دی چې آدم علی نبینا علیه السلام دی دا الله پیدا کړی دی من صلصال دا هغه ټنګېدونکي خټې نه او دا هغه ټنګېدونکي خاورې نه کالفخار په شان د کودړي باندې فخار پخوا به هغه د کټوې د خټې نه به خلکو سازي کړی وي نو په هغه به بیا د کولانانو به پخولي او دا پخوانۍ زړې آبادۍ چې څومره دي نو هغې له چې اوس هم ورشي نو دا کودړو نه ډکه هغه علاقه ځکه چې خو ماتېدي او بیا به چا په کار نه راتلې برابر حال بیتۍ به تې خلکو سازولې پخوا چیندروګانې بیا ورته ویلې یو لوبه به خلکو کوله او دې وجې نه چیندروډاګ هم زموږ په دې ضلع کې د یو کلي نوم دی چې هغې که به را په دې مشهور شوی په چیندرو باندې مشهور شوی نو دکه هغې ته فخار وایي چې د سکی نو ټنګار کوي نو دا خټم داسې اوچه شوه چې تا به راکول داسې ټنګار به کو قرآن کریم زی په زی باندې د آدم علیه السلام د تخلیق ذکر چې کړی دی نو په بعضې ځایونو کې وایي چې موږ انسان د خاورې نه پیدا کړی بل ځای وایي موږ انسان پیدا کړی دی من حمأ مسنون دا هغه تورې خټې بدبویي نه هم ساز کړی دی او دلته وایي من صلصال کالفخار نو دا دی کې هېڅ خرابی نشته دې کې شک نشته چې الله تخلیق د انسان د خاورې نه کړی خاورې راواګېسته نعمان نوم یو کنده د عرفات خواته پای کې واچوله او بیا تقریبا 40 کاله په هغې بارانونه ورېدل نو هغه خمبیره شوه او توره شوه او بدبوی هم شوه نو چې توره شوه نو حمائن دی او چې بدبوی شوه نو دا معنا ده چې پای باندې ډېر وخت تېر شو نو بدبوی هم پکې راغله او من طین لازم هم قرآن کې شته د هغې خټې نه چې په لاسونو پورې نښته دا خټه چې خمبیره شي بیا په لاسونو پورې نو هېڅ ته دا پوه نشته دی دا یې د هغه آخري حالت بیان قرآن وکړو چې
چې اول خاوره وه بیا خټه شوه توره شوه بدبویه شوه بیا الله رب العزت راواګېسته او د هغې نه د آدم علیه السلام ډانچه سازه کړه او چې سازه یې کړه نو بیا نور وچه کړه نو چې بیا ولې دا چل کو نو بیا به ټنګار کو وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړی دی مونږه پیری لرای ابو الجان پلار د پیریانو من مارج من نار دغه اور بیلوګینا مارج په معنا د خالص باندې دی چې دې کې لوګی نه نو دا د پیری تخلیق دغه اور بیلوګونه شوی دی فبأي آلاء ربكما تكذبان پس په کوم یو د نعمتونو د پروردګار ستاسو دواړو تکذبان تاسو نسبت د دروغو کوئ رب المشرقین و رب المغربین دا الله خالق او مالک د دواړو مشرقونو هم دی او د دواړو مغربونو هم دی اوس دا قرآن کې راځي رب المشرق والمغربی الله رب د مشرق او د مغرب دی بل ځای کې راځي رب المشارق والمغارب رب المشارق والمغارب جمع شوا رب المشرقین والمغربین تثنیه شوا او رب المشرق والمغربی دا مفرد شو نو داغی تحقیق او تطبیق علماء داسی کړي دا نور خاطه چې ته یو مشرق حساب کی او دا نور پریواته یو مشرق دا ټول کال چې پریوزی دا مغرب حساب کی نو مغرب او مشرق شو لیکن که د اوړي مشرق ځان لکې او د جمی ځان لکې او د اوړي مغرب ځان لکې او د جمی مغرب ځان لکې نو تثنیه شوه مشرقین او مغربین او که د هرې ورځې د راختو د نور ځای ځان له ځان له حساب کې او هره ورځ چې نور پریوزي هغه ځای ځان له حساب کې نو بیا رب المشارق والمغارب شو بشماره مغربونه سا شو او بشماره چې کوم دی نو مشرقونه سا شو فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان روان کړي دی الله دو دریابونو لرا بحرین تسنیه د بحر دا مرج البحرين روان کړي دی الله دو دریابونو لرا یلتقیان یو بل سره ملاو بینهما برزخ د دواړو په منځ کې پرده ده لا یبغیان بغاوت نه کوي یو بل ته نه وروړي دا خوږ دریاب دا اوبه د تریخ سره نه ګډېږي او د تریخ هغه خوږ سره نه ګډېږي نو بعضې مفسرینو ویلي دي چې د دې نو همدا سیندونه مراد دي دا کم چې دلته لکه زموږ په چارسای کې ډېر سیندونه راغلي نو دا برزخ دغه کمه ځمکه چې په منځ کې حایله ده دا ته مراد ده دا خو اسانه ترجمه ده خو د الله د قدرت سره ډېره مناسبه ده چې موږ مخکې کړې وه چې په یوه ناله د سمندر کې مشرقي پاکستان چې اوس ورته دغه وایي دا بنګلادیش وایي د دې په یو ناله کې تجربې نه ثابته ده چې ترخی اوبه او خوږې په یو ناله کې بیږي او په منځ کې هېڅ نشته سوا د هغې نه چې د الله د قدرت پرده لګېدلې ده او په سمندر کې هم دقسې تاسو ته ما مخکې د مولانا شبیر احمد په حواله خبره کړې وه چې سریلنکا نه به طالب العلمان راتله نو هغې به موږ ته دا خبره کوله چې موږ ته مانډګې وایي دا لانچ ودرئ چې دې ځای نو برابرې د خوږې دي او دلته یې مرې دا ترخي او د هغې تاسو ته مو وویلې چې باقاعده د هغې فرق هم دی ترخه اوبه چې ده نو هغه خړه ده خړ رنګې سپینه ده او د څکلو اوبه خالصې سپینې دي خالصې سپینې خوږې اوبه فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان یو ځل نبی علیہ السلام سورہ رحمان مرګرو ته اورو صحابه کرامو ته
نو غلی ناستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ستاسو نو خو پیریانو ما ته ډېر ښه جواب راکاو چې کله پې ما دا صورت لوسته چې ما به کلم دا زه وویو چې په بأي آلاء ربکما تکذبان نو هغوی به ټول وویلې چې ربه ستا د هېڅ نعمت ناشکري مونږ نه کوو ای زمونږ ربه مونږ ستا د هېڅ نعمت ناشکري نه کوو یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان روباسی د دې نه روم دغه دا یخرجو منهم اللؤلؤ والمرجان روزي د دې نه ملغلري او والمرجانو یعنی وړې ملغلري والمرجانو غټ غټې ملغلري لؤلؤا ملغلري ته وایي خدا غوړې وړې او مرجان چې دي نو داوم چې کومه دی نو ملغلره ده خدا غټه ده او دا پرې په سرلی کې چې کله پرې سمندر باندې باران وریږي نو دا سپی ورته وایي تاسو به لیدلي مې پرې ځای کې تاسو ور خواته هلته را کرپاڼۍ بیږي دي که به کېدی شي تاسو لیدلي نو هغه سپی چې کوم دی هغه د خوله سې وازه کي او اگر په سرلي هغه ساس کې د باران چې پکې ولوېږي بس هغې باندې خوله را بنده شي اکې نه بیا الله تعالی ملغلرې ساتي نو بیا پرې سمندر کې لاندې پرتي او مرجان چې دي نو هغه غټې ملغلرې اگر چې صحابو کې بعضو مفسرین دا ترجمه کړې چې د مرجان نه هغه سرې مرۍ مراد سرې مرۍ دي خلکو به د هغې نه چې کوم دی زنانو به د خپلې مرۍ دپاره هار سازو آتی مراد فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ادي الله لپاره جهازونه او کشتۍ دي جواری جمر جاریتون ده په معنا د کشتۍ باندې المنشآت لوړې دي په البحر په سمندر کې کالأعلام په شان د غرونو باندې په دې سمندر کې د کراچۍ سره دا لانچونه ولاړې لانچونه او درې چته او څلور چته لوړې دسي او یو چت لاندې په اوبو کې دند دی منګه هلته خورۍ نه دي نو هغه زلزتری و نو هغې په هغې کې منګه مینوړی ورته وایي مینوړه ورته وایي هغې ته یې پورې نو مازدیګر پورې وتو چې بیا هلته وټلي دي او دغه دي بیا چې دغه نه راتلو ماخوستنو نو د کراچۍ طرف ته داسې رڼاګانې وي او بنګلې نږدې بنګلې وي په دې سمندر کې نو ما یې تپوس کوم هلکه دا بنګلې را نږدې شوي دي ویل چې دا خو لانچونه دي ویل دا لانچونه دي درې څلور چته منشعات په معنا د مرفوعات باندې دی لوړې فی البحر په سمندر کې کل اعلام په شان د غرونو څنګه چې په ځمکه باندې لوی غرونه ولاړ دي نو دارنګې د سمندر په سطح باندې لوی جهازونه ولاړ دي دقسې فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من هر هغه څوک علیها چې پر ځمکه باندې دي فان ختمېدونکي دي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او باقی به پاتې شي ذات د پروردګار ستا مخ د پروردګار ذکر د جز دی مراد کله او ذات د پروردګار ستا چې خاوند د لویوالي والاکرام او خاوند د عزت مندۍ دی كل من عليها فان څوک چې پر ځمکه دي دا پانی دی ختم موږ هم پکې وکړو یو ملګری او مشر سړی او ډېر نیک صالح قرآن مجید کې زما شاګرد و عجیبات ورته وي په دې دیر کې نو هغه خپله هغه حجرې کمرې چې وه نو پای کې چې کوم ځای کې دغه لګولو دا بلب نو هغې ته لاندې دا لیکلي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام او بیا ورته لاندې خوا په ځای کې د دیر کې پارسۍ باندې با خط کتابت کېده او سرکاري کاغذونه په پارسۍ کې لیکلی کېدل یو زمانه کې دلته هم وداسې نو هغه وایي چې داسې ورته اشعار لیکلي وایي چې هر کې آمد عمارت نو ساخت هر کې آمد
هر څوک چې دنیا ته راځي عمارتین او ساختزان له نوی کور سازي او برفته و منزلی بدیگری پرداخت دا کور دا یار به خلکو ته حواله کړي او دې ته قبر ته لاړ شي او بلی ورپسې دا لیکلی و خجلان کس کې رفته کار نساخ کوس رحلت زنند بار نساخ داری خسته لگه دی خجل آن کس شرمیدلی به یاغه سړی او هغه انسان به شرمیدلی چې دی روان شي او خپل کار یې نه برابر کړی خجل آن کس کې رفت کار نساخ شرمیدلی به هغه انسان چې روان شي د قبر په لار او د آخرت په لار او د خپل کار دلته نه درست کړی او کوس رحلت زنند بار نساخ او ډنډورا د قافلې والی شي چې زه روانېږئ او د بار نه تړلی دا سړی به همیشه لپاره شرمېدلی هغه ملګری وفات شوی اوس فبأي آلاء ربكما تكذبان نو څه کوایي يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من تپوس کئی سوال کئی ددنا من پی السماوات والارض آگا سوک چی پا اسمانون و پزمکو کی دی چی اللہ رب العزت سنگ ذات تے کل یوم هو فی شأن اللہ پا ہر ورځ اللہ پا نوی شانونو کے دے خود دی نوی شانونو مانا دانا شان اصل کے نوی حالت نوی کار نو اللہ تعالی نوی کارونه نه کوي نوی مانا زاړه کارونه راښکاره کوي ځکه چې دا مونږه په دې روایت او حدیث کې لوستلی دي چې د ازل قلم کې سیاهی ختم شوې ده او د ازل صحیفې ډکې شوي دي او راټولې شوي دي نوی لیکل پکې نه کېږي نو دلته مفسرین وایي چې الله نوی یعنی معنا دادا چې الله تعالی نوی شان کې دی یعنی الله تعالی چې په تقدیر کې کم شؤون مقدر کړی دي نو هغه راښکاره کوي نوی راښکاره کوي نوی کوي نه نوی راښکاره کوي دا یې معنا او دا یو مشهوره خبر هم ده چې یو بادشاه د دې آیات ترجمه دی یو خپل وزیر نه وغوښته نو کېدای شي هغه وزیران بلا د قرآن په ترجمه هم پوهېدله او په دې ځای باندې پوهېده ځکه به ترې باچا تپوس کو اوسني زمونږ وزیران له خو سوره اخلاص هم نه ورځي توتی له ورځي او هغه له نه ورځي پوهېږئ پرې باندې توتی مرغۍ د هغې له سورت اخلاص ورځي او زمونږ وزیر صاحب له سوره اخلاص نه ورځي نو هغه راغی کور ته سخت خفه دی یو تور غوندې غلام یې هغه ورته اکا ولې داسې خفې ویل باچا رانه تپوس کړی او چل راله نه راځي ویل څنګه ویل راته وایي چې کل یوم هو فی شأن ترجمه راته وکړه هغه ویل دا سانه خبره ده سړیا سب زه به یې وکړم سار ور سزان سے تور غلام بوتو باچا ویل زما دا غلام به ورته وکړي نو هغه ورته شروع شو چې الله هر ورځ په نوي حالت کې دی غریب مالداري او مالدار غریب کوي بیمار روغی او روغ بیماری او څوک فقیر کوي او څوک باچا کوي اوږده ترجمه ورته وکړه مفسرینو کړې که نه دا ترجمه نو اوږده ترجمه ورته وکړه هغه بادشاه ته وویلي چې وزیر ته چې دا وردي وباسه دا دې غلام ته واچوه نو چې ورته واچوله نو او غلام ورته وخاندل خپل مولا ته ویل مولا خفه کېږم دا هم د الله نوی شان دی دا هم نوی شان دی
تانه ورتی وی سماته واچولا فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان زردا چې پارق بشما تاسو ته اے دو درنو ثقلان نه مراد پیریان ام انسانان نو دی دا زمکه درنه کړی دا دوی دا خپل یوګي په ګناهونو باندې درنی کړی دي نو په دې وجه ورته ثقلان وایي اوس الله رب العزت ولی اوزگار نه دی چې وای چې سنفرغ زبر ته اوزگار شم وای دا نه دا خو قرآن خو پرې د قوم پرې محاوره راغلی دی په محاوره کې خلک وړوکې ورانې کوي او پلار یې هسې ناست دي وای ښه کوا زبر ته اوزگار شم حالانکه ګلاس کې هېڅ کار نه داسې معنا دیم ده کنی الله یو شان د بل نه یو الله په یو ځل کړه تمام کارونه کوي ماغه نه مشغوله کوي سنفرغ لكم ایو دا خلق تهدید د پاره وای زرد زبر ته پارک شم پیریان او انسانانو تاسو خو ټیکېږئ نه فبأي آلاء ربكما تكذبان یا معشر الجن والانس اے ڈلے د پیریانو د انسانانو ان استطاعتم که طاقتم کیگی ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چی اوزی د اطراف اور اسمانو د زمکونا نو فنفذوا زی اوزی اے پیریانو انسانانو ڈلی که طاقتم کیگی نو زی اوزی د اطرافو د اسمانو نو د اطراف اور زمکونا اوزی فنفذوا زی وزی لارش لا تنفذونا نشیتا سوتلے الا بسلطان مگر پا قوت او پا طاقت سر بوزی او طاقت بستاو چرتی طاقت نشتا فبأي آلاء ربكما تكذبان چیزی کم طرف تا زی دا اللہ مخزمک وری مخیل رازی کم طرف تا زی دا اللہ اسمان بدربانی چتی و سوری کم خواتی وزی یرسل علیکما شواظ من نارین یرسل علیکما مانا دادا یرسل علیکما رالی گلی کیگی پتا سدوارو بانی با شواظ من نارین اغا پردی دا اورا یعنی دا اور پردی او سوری با پتا سبانی بساز ونحاس او دارنگی دا آگی تانبی ویلی شوینا یا نحاس بعض مشرانو تابعین و علماء ترجمه کردی دا آگا زیڑ چی ورطوائی زیڑم دا اس پر یو حصہ دا نو الصفر المضاب آگا زیڑ ویلی شوی فلا تنتصران تاسو با دیو بل امداد بیو نکئی تاسو بانی با دا کفر او د بیدینی پر ټوکرې کې چې پراته یې نو پتا سبحانه برالی گلی کیږي د الله د طرفنا شواظ من نارین هغه پردې د اور د برنا ونحاس او دارنګي هغه ویلی شوی اوسپنا یا زړ دا به در باندې اړولې کیږي فلا تنتصران تاسو به یو بل تعاون او امداد ونه کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء کله چې وشلیږي اسمان دا اسمان به وشلیږي بل ځای کې قرآن کوي اسمان به دروازې شي او فرشتې به راکوزیږي او رب جلیل به د فیصلو دپاره راکوزیږي فکانت وردتن کالدهان نو شي به دا اسمان وردتن پشان د گلاب باندې د سور گلاب پشان به سور شي وردا گلاب ته وي او کدهان پشان داغي سره سرمنی باندې دهان سره سرمنی ته وایي نو دا اسمان بداسي سور شي تب وایي دا سره سرمنده یعنی اسمان به اور اگا نظاره باور کوي
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فيومئذ فدق ورځ قیامت باندې لا يسألو تپوس بنشي کېدلې عن ذنبه د ګناه دنا انس معنا دا لا يسأل انس ولا جان عن ذنبه تپوس بنشي کېدې د پیر انسان نو د پیرینا عن ذنبه د ګناه دو چې تاسو ګناه کړی دا د دې ګناه سنگلې به پې لګېدلي باقاعده هغه ګناه به په دوی باندې د پاسه ځلیږي نو دې خبرې ضرورت به نه وي چې ویې درو چې هلکه تاسو ګناه کړی و چې را روان کړی دا جیلي چې جیل ته دننه کوي چې جیل په دروازه دننه خپه کېږي او څوک د له مخې راته نو تا نه به دا تپوس کوي چې ملګري په خیر راغلی خو په څه کې راوستې یعنی د هغه علت او د هغه جرم تپوس کوي دالته نو دا چې جهنم ته الله پیرې او انسان ورچوي نو تپوس به د ګناه نه کوي ځکه چې الله ته خو اسم معلوم دي خو په دې باندې به هغه آثار د ګناه نمایان ښکاره وي فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسیماهما پیژندل کېږي به مجرمان او نافرمان بسیماهم اني دا بیان شو يعرف المجرمون پیژندل کېږي به زګې تپوس نه کوو چې پیژندل کېږي به نافرمان بسیماهم په خپلو نښو باندې فیوخذوا بالنواصي والاقدام پس وبنیولی شي بالنواصي په تندو باندې والاقدام او په خپو باندې د تندو نه به یې راونیسي او دا اوربل نه به یې راونیسي والاقدام او د خپو نه به یې راونیسي معنا دا ده چې په دې زنځیرونو کې او په دې توقونو کې به دا سره دا تندې او دا خپې یو ځای کي او سم بال به ساز کی پینډوس آنخ کې تیر شو یدعون الی جهنم دعا لته بوله ورکوي دی ورغړي دسی فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا جهنم دے التي هغه جهنم يكذب بها المجرمون چې نسبت د دروغ بکاو دیتا نا پرمانو ویل جنت او دوزخ نشتا دا خاصی مولیانو خبری دی دب کا شب کا دا یتوفون بینها و بین حمیم آن یتوفون چکر بوہی دا مجرمان بینها پمنز دی جہنم کے او و بین حمیم آن پمنز غوبو گرم و انتہائی کے دوی چکلا جہنم تا اللہ واچی نو لگا با پی توارشی لگا با پی راشی دو لگی نبا بس مری با نو اللہ با تا زقوم ورکی نو زقوم چی ورکیا زہریلا ونا دا نو دن نوی پر خیرتا کی دا اورو لگی نو انتہائی تند با پی راشی نو بیا د جهنم پر غاړه کې مټونه لګی دي دي او د اور په زور چې د جهنميان نه کبي وینه زو بهيږي ازیو پکې جمع کیږي نو هغه له به ورو نو دا یتوفونا چکرې به وحید وی پمینز د دې جهنم کې او پمینز د اوبو کې حمیم ګرم اوبو ته وای او ان انتهائی ګرم ته وای څومره ګرمي وای چې دوی تیرا کاسر اډکه کی او د مخ ته را نږدې کی خولې ته را نږدې کی نو د مخ دا غوښې به پکې ورولوي خو بیا به مړه کې اور لګېدلی نو بس په سر به یې راواړی نو سورې محمد کې تیر شو فقطع امعاءه دا کلمې به وله ټوټې ټوټې کې او لاندې به تې اوځي ولمن خاف مقام ربه فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان دا هغه چا دپاره چې یریږي د ودرېدلو نه په مخ د خپل پروردګار کې څوک چې د الله د پیشۍ نه یریږي او د الله په مخ کې د حساب کتاب نه یریږي جنتان د هغه دپاره دوه باغونه دي هغه له به الله دوه باغونه ورکړي
یو باغ کې به دی په خپله اوسیږي او په بل کې به بیبیانې او بچي اوسي لکه څنګه چې په دنیا کې د دنیا دا باچیان مختلف کورونه یې داږي د هغه ځان لځی ایواني او د ښځو ځان لځی دقسې به جنتي دا د جنت باچا دی فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا افنان ایبادا خوندانی د سانگو مختلفو افنان جمع د فن دا او فن په معنا د سانګي باندې دی ولی قرآن تخصیص سانګو کو ځکه سانګه پاڼه نیسي نو تعالی سورې درکوي او سانګه میوه نیسي نو ته خوري په ونه کې خو څه نشته ټول کمال خو په سانګه کې دی چې هغه پاڼې کوي نو په تا سورې هم کوي او میوه کوي نو ته خورې فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عینان تجریان په دغه دو باغونو کې با چینی بی تجریان روانی چلیدون کی چینی بی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان ایبا پری دوارو جنتونو کې من کل فاکهة د هر قسم فاکهې نه زوجان جوړې جوړې د جنتیانو باندې چې کوم شی خوري نو خوراکونه به مختلفي خو فواکه قرآن ذکر کړ وایي د دې داسې مثال دی چې راشي موړ نو که ته ولاد د پولاو مجمع راوړې که نه نه پرې نه خوشحالېږي او که پروټ دې وله راوړې هغه لکه ډوډۍ مو خوړې به دا به وکړو موړ جنتی چې دی دا به موړ میلمه جنتی چې دا به موړ میلمه نو دی به د نورو خوراکونو په ځای باندې ډېره توجه په واقعو ته ورکوي نو ځکه وایي فیهما من کل فاکهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان تکیا په داسې حالت کې متکئینا چې ډډه به وهلي وي علی فرشن په هغې قالینونو باندې بطائنها چې دنه طرف د هغې من استبرقن د پیړو ریخمونه به دنه طرف به د پیړو ریخمونه لکه تاسو چې بالښت ډکوئ او دنه یو ابره او د هغې د پاسه بله ښایسته ابره اچوئ او په یوه کې مغه مالو چې راګیر کړي دي نو هغه هر قسم کپړه کې خلک اچوي لیکن دا بار کپړه ولا بالکل ښایسته خلک پیدا کوي نو تاسو دې باندې سوچ وکئ چې د جنت په پرشونو کې هغه لاندې حصه به د استبرق وي نو چې دا باندې به لارسي وجنى الجنتين دان او میوې د جنت دان نږدې به وي وجنى الجنتين دان میوې د جنت دا به نږدوي چاته جنتی ته ناسته ولاړ ته ناسته ملاسته به برابري یاره ښه ده دمې ځای دی او که چېرته خدای مهرباني وکړو ولې لاړو که نه دا ټول ستړیواري به هلته ختم شي ځکه چې جنتي پروت دی او سر نه راوچتوي او دا میوه وخورم او خولې له بیا راشي که ناست دی نو پاسېدو ته حاجت نشته او چې ولاړ دی بیا خو د عرضه نه راله او جنا اصل کې میوې ته ویلې کېږي یو سړي به رسې ویل که نه چې من جنا نارنجنا قد رنجنا استادانو موږ ته چې ادب ښودل که نه نو ادب یې ویلې چې من جنا نارنجنا چا چې وشو کو زمونږ نارنج لره په قدرن جنا نو موږ یې په غم کې واچولو پوهېږئ به دې وایي نو جنا میوې ته وایي کومه میوه چې شوکېږي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فدې فيهن پدې جنتونو کې با قاصرات الطرف زنانه وي
بندون کی د خپل نظر وای طرف نظر ته وای قاصرات بندون کو ته وای زنانه به داسې پاک دامنې چې بندون کی د خپل نظرونو وای په خپل خاوندانو باندې سیوا د خپل خاوند نه بل چاته نه ګوري لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان نه به مسکړي دي لرا پیری مخکې د خپل خاوندانو نه ولا جان او نه پیری نه انسان او نه پیری د تومس نه مراد دغه کورواله دی نږدېواله فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن گویا کې دا جنتی بیبیانی گویا کې دا بیبیانی جنتی الیاقوت تو برگندا یاقوت دی پس صفائی کې د یاقوت په شان وي یاقوت یو ډیر قیمتي کانه دی او والمرجان او پر رنگ کې و په شان د مرجان وي ځکه دې رنگ تک سوري نو په صفائی کې بر یاقوت په شانی او په رنگداري کې با د مرجان په شانی فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ندا بدلا د نیکی مگر نیکی دا او دائم ترجمه ده هل جزاء الإحسان ندا نیکی د لا اله الا الله الا الإحسان مگر جنت تے هل جزاء الإحسان ندا بدلا توحید الا الإحسان مگر جنتو فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان د دې جنتونو نه اخواته یو دوا نور جنتونه وي فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان دا نور دو جنتونه په مرتبه کې راغینه لکم دي مدهامتان تک تور وي د ډېرې تازهګۍ د لاسه که تاسو خیال کړئ په دې روز کې دا ونې را پاڼې وکړي او بعض ځایونو کې چې غټ غټ غوندې جنګۍ غټ غټ نو دا د لرې ځای نه تکه تور ښکاري نو دا ډېر شین بڼ د لرې ځای نه دا سړي ته په نظر باندې تور راځي نو دا د جنت اونې به دومره تازه وي چې ډېر تازهګۍ نه به تا ته په نظر باندې تورې راځي مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان ایبا پر دوالو جنتونو کی چینی نضاحتان پوارتان دا آگے کے تجریان ٹکے راگلے ہو دا آگے حیثیت لگ زیاد تے او دا نضاحتان پوارتان فبأي آلاء ربكما تكذبان نزح اصل کی پونا کولو توائی فیہما پاکہۃ ونخل ورمان پدی دوالو جنتونو کے با پاکی ہیوی ونخل کجوری بی ورمان او انار بی سوال دل ترے چی بائی کجورا غذا دا رمان غذا دا او دا انسان غذا تا دیر ضرورتی او قرآن دا جنتیان دا جنتونو بارکوی فیہما پاکہۃ نو جواب امدا غره چې جنت موړ ملمه دی هغه ستا کلک پولا وراوړي لې نه خوري خو په دې انتظار وای چې کشنچې په خکې راوړي او پورټ راوړي نو دا ماړه وای نو دا پورټ په دې لړ خون ور کوي دا وجر تقدیم د پاکهاتون دا په نخلون او رمان باندې وبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان پدی جنتون کے با خیراتن بہترین زنانوی بہترین زنانوی حسان دولی او خیست بی فبأي آلاء ربكما تكذبان دا خیرات حسان بسو کی حور مقصورات فی الخیام دا بحوری بی حور جمر حورا دا ما تاسو مخکویل دی دا غزنانه ته وای چې د رنگ په لحاظ سره سره او سپینې او مقصورات معنی بند کړي شوی وي په خیمو کې یعنی داګي د پاره چې کومه آبادی نو به خیمو په شکل باندې
او دا به د ملغلرو نه به دا خیمې سازي شوي داسې تنبان منبان به نه وي نو بندې به یې پای کې دا حدیث کې راځي چې یو ملغلره به او تقریبا دا به 60 میل کې به راسي اوږدی شرعي میلونه او دا به ډډی دا به یو جنتي خیمه یو کور به او د دې په هر ګوټ کې به د ځان له اهلي چې هغه نور به ورته نه ښکاره کړي فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان نه به یې مسه کړي دې لره نه به یې نږدې شوی د دې زنانو سره انسان مخکې د خپلو خاوندانو نه ولا جان او نه پیرې فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تکیا به وهلی متکئین التم متکئین او دلتم متکئین ډډې به وهلی وی علی رفرفین په هغې فرش باندې خضرن چې هغه شین دی رفرف اصل کې تاسو چې په کور کې قالینی او بیا کله په قالین باندې اوده کېږئ د پاس به څه شی اچوئ ستولۍ په یاره خلک اچوي که نه او یا پې دا بل شی دا په بازار کې چې خرڅېږي اکثر د سړي په ملا درد راولي پوهېږئ پرې باندې نو دا رفرف هغه شي ته وایي چې په فرش د پاسې غوړی سړی د مانځه دپاره د ملاسې دپاره هغې ته رفرف وایي او خضرن معنی شنه رفرف شین مزیدار او عبقري حسان دارنګي د عبقري عبقر اصل کې د کلی نوم دی دا عبقر دی دا د کلی نوم دی نو په دې کې به د دې بالښتونو باندې به زنانو به کیش کو ګلونه به پې کول او په څادرونو باندې به کو او په هر څه باندې به کو نو هغې ته مونږ خو اخوا ورته کیش وایي زنانو چې تاسو جامع لئ که نه نو اکثر پای باندې ګلکاري شوي نو دا عبقري هر هغه شي ته وایي چې په هغې باندې ګلکاري شوي څنګه عبقري هر هغه شي ته وایي چې په هغې باندې ګلکاري شوي کیش په هغې باندې شوي مرۍ په هغې باندې پیللي د سرو مزي په هغې باندې پیللي د سپینو بټنې په هغې باندې پیللي په دې پوهېږئ دې ته ویل کېږي عبقري یعنی عبقري معنی هر هغه شی چې په هغې باندې ګلکاري شوي وي هغه بیا تکیا ده او که هغه بیا څادر دی ځان ته په دې دغه باندې غوړی پتولۍ باندې د پاسه غوړی او که هغه تکیا ده او که هغه هر شی چې تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تبارک اسمک د خیر او برکت ډک دی نوم د رب ستا ذی الجلال خاوند لوی دی والاکرام او خاوند عزتمندی دی بسم الله الرحمن الرحیم